الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. سورة حاقہ شروع کو. حاقہ د قیامت په نومونو کې یو نوم دی او الحاقہ معنا دا دا هغه ثابتودون کی هغه واقع کیدون کی نو معنا دا 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 راواغسته شو دی صورت ته بتوري نوم کی خوره شو مکی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی او دعویم د مکی صورتونو په شان توحید رسالت صداقت القرآن او اثبات د قیامتو د دې وجنا ابتداءً شروع د قیامت په اثبات باندې وشولا. الحاقه ملحاقه الحاقه حاقه چدا ملحاقه تسشی پوا کړي چې حاقه څه شی دی ملحاقه حاقه سره وما ادراک بیا ته هم سشی پوا کړي تعالی چې حاقه څه شی دی. کذبت ثمود وعاد بالقارعه نسبت درو کړو قبیلی د سمود او قبیلی د عادیانو بالقارعه غ حالت ټنګون کیتا د قیامت په نومونو کې یو بل نوم قارعه دی او قرع ټکول ته وای دا هم د خلکو د اړونه او د وګونه د هیبت ته وټکي. وما ادراک ما الحاقه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه هر چی سمودیانو پس هلاک کړي شو بالطاغيه پاغا یعنی بطغیانها هلاک کړي شو پاغا आवाज پاغا आवाज خطرناک تیز आवाज باندې. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه هر چی عادیان دي نو هلاک کړي شو پاغي باد باندې صرصرین چې هغه आवाज کوونکې عاتیتن مانا دادا سرکش شوی او په خپل خزانو باندې مانا دادا چې کمی پرشتي په الله مقرر کړی وي هغه پرشتو باندې زور ور شوی او بات ډیر وروته څومره چې هغه پرې خود نو هغه قابو نه کړی شو. د دې وجنا وی د حضرت نوح علیه السلام قوم باندې چې سیلاب راته او د کوم اوبو داروغگان دي او مشران دي واکداران دي نو هغه اوبو د هغې نه سرکشي کړې وه او دې هوا چې کوم په عادیانو باندې راتله نو دې د خپلو محافظینو نه سرکشي کړې وه زیات ترې راغلې وه. سخرها علیهم تابع کړې وه دې لره موږ علیهم په دې عادیانو باندې 7 لیالین 9 شپې و 8 ایام او 8 ورځې مسلسل حسوما مانا فی در فی فتر القوم فیها سرعا پسینی بتا پری که قوم نسکور پراتا پزمکا وانی سرعا من نسکور پزمکا پراتا کعنهم اعجاز نخل خاویہ گوئے کہ تبوائی چرا سٹی دا کہ کجرو دی خاویتن را پریوتی تبوائی کہ دا سٹی دا کجرو را پریوتن کو دی فحال ترا لهم من باقیہ آئینی د دوی د پارا سوکو یو نفس باقیہ یو شخص باقیہ تا تا پا نظر رازی سیل میں اللہ دا کپت دپن کریو. وجا فرعون ومن قبله او راگلے او فرعون وغا چی مخیو دا فرعون والمؤتفقاتو اور رات لکڑی دی فرعون وغا قومنو چی مخیو دا فرعون والمؤتفقات وکلو لاندې باندې کړی شلو چې قرآ د قوم لوط دي بالخاطئه بالفعلة الخاطئه پاکار خطاکار باندې فرعون په یو خطاکار کار باندې راتلی کړي او څومره چې دنه مخکې د هغې هم دقسې کړي او حتی چې قرآ او د قوم لوط هم دا کار کړی فعصوا رسول ربهم دای تفصیل دی ناپس نافرمانی کړې وه د رسول د خپل پروردګارو فاخذهم اخذة رابیه نو پس ونیول دوی را الله په نیولو سختو اوچتو باندې رابیة رافعة په اوچتو نیولو باندې الله ونیول. انا لما طغى الماء پس یقینا منګه کله چې سرکشي وکړو بو
هلته عاتیتن دی دلته توغل ماء دی دا دیم سرکشي کړې وه حملناکم فی الجاریه بار کړ تاسو له موږ په کښتۍ روانه کې لنجعلها لکم دې دپاره چې وګرځو دې کښتۍ لره موږ ستاسو دپاره تذکرة یو یاداش وتعیها اذن واعیه او یاد کی دې لره غوږونه یادونکي فاذا نفخ فی الصور کله چې پوک والی شي په شپېلۍ کې نفخة واحده یو پوکه وحملت الارض والجبال او پورته کړې شي ځمکه او غرونه فدکتا دکا فدکا فدکتا دکتا واحده او ټوټې شي ټوټې کېدل په یو ځل باندې په یومئذ وقعت الواقعه په دقه ورځ باندې به واقعه شي قیامت وانشقت السماء وبشلیږي اسمان په یومئذ واهیه پسې بر اسمان په دې ورځ باندې روس واهیة ضعیفة کمزور یعنی روس والملأ على ارجائها او پرشتي با پاترا په اسمان باندې لکه اسمان خو راولويږي او دا اسمان د پرشتو د اوسېدلو ځای پاترا په ورته پرشتي ولاړي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية او بار کړي به عرش د رب ستا پورته په ځانونو باندې په دغه ورځ باندې اتو پرشتو دایم ترجمه را چې اتو پرشتو بر الله عرش اوچت کړي عبدالله عزیز عباس وی اتو اصنافو یعنی اتو قسم پرشتو بر الله عرش اوچت کړي یومئذ په دغه ورځ تعرضون تاسو پیش کېدی شئ په الله لا تخفا منکم خافیه نه به یې پټېدونکې ستاسو نه یو نفس پټېدونکې فاما من اوتیه کتابه پس هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته علامه عملنامه خپله بیمینه په خپل خلاص باندې دا د خوشحالۍ نښه ده د کامیابۍ نښه ده نو په یقولو دی به وایي هامو اقرؤو کتابیه هامو د هامو معنا خذو والی وقرؤو ولولئ کتابیه کتاب خپل لره دا کتابیه حسابیه او دارنګې ورپسې دا نور چې راغلي دي دا تیر سکتې ده دا دې ته های سکته وایي نو معنا دا شوه دا ضمیر نه دی بلکې دا های سکته ده ها مقرؤ کتابیه وای والی اولولی کتاب زمان انی ظننت انی ملاقن حسابیه یقینا زما دا یقینو چې زه به ملاویږم د حساب کتاب سره فهو فی عیشة راضیه نوی براخی خلاص واله سړی په هغه ژوند د خوشحالۍ کې فی جنت عالیه ای با په جنت اوچت کې اوچت جنت کې وایي قطوفها دانیان چې دونه جنت اوچتي نو میوو سره به څه کوو اولې چې ډېرې لوړې شي د هغې نه میوې راشکول د خدای غضبي بیا وایي قطوفها دانیه میوې د دې به نږدې وي یعنی ناس او ملاس او ولاړ سړي ته به برابري کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه خورئ واشربوا اسکئ هنیئا خوشګوار او مزیدار بما اسلفتم په سوداګۍ چې وړاندې کړي تاسو فی الایام الخالیه په ورځو تیرو کې د اعمالنا دا تاسو په تیرو ورځو دنیا کې یو ښه عقیده او ښه عمل کړی او دا د هغې نتیجه را خورئ اسکئ اما من اوتیه کتابه بشمالي هر چې هغه بدقسمته دی چې ورکړی شي هغه ته کتاب عمل نامه د هغه په ګس لاس باندې په یقولو دی به وایي یا لیتنی لم اوت کتابیه وای به دی کاش چې افسوس دی ما لره نوی راکړی شوی ما ته زما دا کتاب ولم ادري ما حسابیه او زه نه پوهېدی چې حساب کتاب لا څه ته وایي یا لیتها کانت القاضیه افسوس دی ما لره چې دی وی دغه مرګ اول فیصله کونو کوم چې دنیا کې وی او سړی مړ وی او بیا دا ژوندی کېدی نه دا به ډېره ښه وه ما اغنا عني مالیه دپن کو مانا زما مال هلک عني سلطانیه هلاک شمانا زما هغه حکومت او باچهي او صدارت او وزیر اعظمي الله به وایي خذوه ونیسئ دا بدماش ونیسئ فغلوه سرخ پکئ د لره دا لاسونه وله دې سټ ته وتړئ ثم الجحیم صلوه بیا خالص جهنم ته وردننه کوي دی ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه ثم فی سلسلة بیا دې په یو زنځیر کې
وردن کوي په یو زنجیر کې زرعها 70 ذراعا چې یو غز داږي او یا غز حسابيږي فسلكوه پس دن کوي دا د کې پدې خلبانی ولا دن کوي لاندې تی وباسي یا د لاندې نه پکې را دن کوي پدې خلیت نه وباسي او به را ټول کوي داسې ولی دا ډېر لوی بدمعشو انه کان لا یؤمن بالله العظیم زکاو د ایمان نه راوړ په الله لوی باندې ولا يحض على طعام المسكين او نیتی زاو خلق لا په ډوډۍ ورکول باندې مسکینو فقیرتا فليس له اليوم هنا حمیم پس نشته در پارا نن دلته کې حمیم سوک سرګم سرګرم دوست ولا طعام الا من غسلین او نشته در پارا خوراک الا من غسلین مگر دا غوین زونه چې د کفارونه جهنميانو نه اغا راوزی او په مټونو کې د جهنم په غاړو کې جمع کیږي لا یاکله الا الخاطئون نه بخوري دي طعام لرا مگر خطاکار فلا اقسم بما تبصرون ز قسم خرما پاږي چې تاسو وینئ او پاږي باندې چې تاسو نه وینئ یعنی زماره قسم په مخلوق باندې هم او زماره قسم په خالق باندې هم پس باندې قسم خوري انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن دی وینا د رسول عزت مندو وما هو بقول شاعر نه دا چې کوم دی وینا د یو شاعر حضرت عمر وای د مکه معظمه دور زو زل رالم پیغمبر خو هم صحیح کو وای په مانځ باندې په بیت الله کې او په مسجد حرام کې ولاړو مرګري مور سره دي نو دا سورته شروع کړي دي وای ما دا خیال چې دا دې چې سوي دا څنګه چې قریش ته شاعر وای نو دا برشتیا شاعري نو به دا پکې پیغمبر خو تلاوت کوي او دا سي زړه راخون کې تلاوت کوي چې سړی دا ډر راکاږي په دې کې دې زه تر ورسې زما خیال کې راغی چې دا به شاعري نو قرآن وای وما هو بقول شاعر دا قرآن وینا شاعر نه ده قلیلا ما تؤمنون ډېر لږ ایمان راوړی تاسو نو بیا زماړه کې تیر شو عمر وای چې دا به کاهینی نو هغه د غیب خبرې چې خلکو ته کوي پیران ورته راوړي ولا نوس پیغمبر فاکرت کوي دایم پکې ویلې ولا بقول کاهن نه دا قرآن وینا د کاهنانو قلیلا ما تذکرون ډېر کم تاسو په نصیحت قبلوي تنزیل من رب العالمین دا قرآن را کوزیل دی دا الله رب العالمین د طرفه ولو تقول علینا بعض الاقاویل که ساز کی په منګ باندې دا پیغمبر بعضی خبرو لرا د ځان په منګ ساز کې وې دا الله ویل دی ولا اخذنا منه باليمين من بونی سود لا په پوره قوت سره یاد دې خلاص نه بده منګ اونی سو ثم لقطعنا منه الوتين به کټ کو منګ دنا اغه شارګ لرا ان مړوي کو وتین دا یو رګ دې په بدن کې چې دا ډیر قریب رګ دې او دا چې کله کټ شي سره پورن بری بیا وما منا من احد عنه حاجزين نشت زمنا یوتن حاجزین عنه کمزور کون کې الله لرا یعنی اخلاصی دون کې د الله نا وانه لتذکرۃ للمتقین یقینا دا قرآن پنو نصیحت دې پرهیزګارو لپاره وانا لنعلم ان منکم مکذبین وانا لنعلم او خامنګ پویګو چې ان منکم مکذبین یقینا استاسنا بعض استاسنا دروغ وینکي دي وانه لحسرة على الكافرين او یقینا دې دا قرآن افسوس او تاوان په کافرانو وانه لحق اليقين او یقینا دا یو حق یقیني دی فسبح باسم ربك العظیم پاکی بیان وصا پاکی بیان وا پاکی بیان وا پنوم د خپل رب باندې چلوې دی بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل سأل سائل بسم الله الرحمن